په انسانانو کې کمالدار او عقلمند سړی هغه ده چې د آخرت غم یې وکړي. آخرت را روان ده. ای عزتمندو مسلمانانو، څو کاله به د عمر وي، اخر مرګ را روان ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک درش په تکالو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر درش په تکالو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمر درش په تکالو. زموږ او تاسو عمر شپږ کاله ته ورسېږي، موږ او تاسو درواغ نه پرېږدو، غیبت نه پرېږدو، حرام نه پرېږدو، چورت نه پرېږدو، د نظر حفاظت نه کوو، د خېټې حفاظت نه کوو. اخر موږ به کله سمیږو؟ شپږ کاله ته چې عمر ورسېږي، دا وخت د ژړا ده، دا وخت د فریاد ده، دا وخت د توبې ده. بیا هم په تا کې تغییر نه راځي. شپږ کاله ته چې ورسېږي، بیا هم ته ګناه کوې، بیا هم د الله څخه نه بیریږي. کم انسان چې الله کم انسان ته شپږ کاله عمر ورکړی ده، په میدان محشر به الله ورته ووایي ستا یوه بانه هم نه منم، ستا یوه خبره هم نه منم، ما تا ته شپږ کاله عمر درکړی و. په دا شپږ کاله عمر کې تا هدایت قبول نه کو، په دا شپږ کاله عمر کې ته الله ته توبه ونه ایسته، اوس بانې کوې. الله ورته ووایي زه ستا یوه خبره نه منم. ای زما ورونو عزتمندو، د قیامت ورځ ډېره سخته ورځ ده. د دې دپاره تیاري پکار ده. باید موږ تاسې